أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله العظيم. پرون مجاده سورہ نور آیت نمبر 10 پورې تفسیر او ترجمه بیان کړې و. په هغه چې الله تعالی د عامو مسلمانانو زنانو مؤمناتو ول حال بیان کړایو چې درواغو باندې چوک دو باندې الزام ولګای چلور گواهان دو نکی پیش بید دو سزا تا جان تیار کی. اللہ تعالی دو تا یو چو سزاگانی مقرر کڑے وے. یگا چی و سزا داوا چی اتیا کوڑی ہوئیو بلا دادا چی ہمیشہ دی پارا بیا شہادت نقبلی جی او دریم سزا داوا چی دا خلق فاسقان دی. الا الذین تابوا سر مدا خبر کڑے وا چی کبیشر دو توبہ وکشلا. نو امام ابو حنیفه رحمه الله موږه مذهب بیا دادا چې دای پرشتیا باندې توبه وکشي نو د فسق وال نام به خالی ورنه میټاوسی شهادت پیداوال بیان قبلیږي سزا اسی کوړې دا بن ورنه کمولی سي نه به ختمولی سي. تا ولی وی نیکی شجی باندې غلط الزام لګاو. دینن کوم آیاتونه دی آیت نمبر 11 موږ تلاوت ک دی چې د عام مؤمناتو بیان نه ده دی چې د امهات المؤمنین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوروالو متعلق خبره ده چونکه هغه مرتبه له عام زنانو نه ډیره بلند ده. نو الله تعالی چې کله عام مؤمناتو بیان وکړ نو د خاصو وال بیان کوي. خو هغه نه مخچې زی و واقعیا بیانو چې سړی به خپل زنانه سره خپل کوروالې سره چرنګ ټیم تیری. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت اخیرانه ټیم ده. عمر په شپېتو نه اړېدلی ده. نو یو ورځ دا کور چې و کوروالی وایي چې نیامه ده دای په زړاس وای ما بچی په سر چی کړل چې تاسې پته وکړو چشای خوږیږي درد دا چه مسله جوړ اصله وی چې بچی په سر چیکسلل پته ورنه وکړله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې نه چې تکلیف نسته ده. نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره ژغیدل چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر انصاف پسند سړی ده ډیر اصول پسند سړی ده. نو بارخو کورنا بارخو ما په باری چې دغه څه خبرې دي آیا کور چې نن از چرنګي زه خو دې تاسې حق نه خورم. نو کوروالی چې دا خبر وارویدلا نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې تا ما ول حق نه ادا کړای
ګړدی رواج ته تیره کې د خلکو فیصلو چې اګړدی شپه بیا کپړې بدل کې مخ باندې چادر واشه د مدینې په ګلیو چې شورې د غریبانو الاچارو معلومات کوي ما حق ته دغسې کنه ما سره به لشکي چې ناستېدلې ما سره به د مایلس کاو ما چې خواهشات لل ما چې ضرورتونه ولل زه دې نه معاف کوم نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر اصرار وکړ کورواله او تعالی چې په یو شرط ته معاف کوم چې کتا تعالی تعالی جنت فیصله تا په حق چې جنت فیصله وسله بیا به ما تر سره بونجوي نو په دې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چوته فرمایي دا سينو ته فرمایي چې او ته که الله تعالی خپل رحمت خپل فضل مهرباني باندې وکړه بیا به جنت ته ګوشي نه سلاړ موږه ډېرې لانجې کورو چې دی لوجې دي چې معمولی قدر زنانه خوله وایي بیا سړی چې دوره برداشت نه چې دی ولا خبر واروي تاسې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نام اورېدلی ده ټولې خبرې مو د ده والې د جلال والې اورېدلې دي نن دو والا یوا د کوروالو سره د نرمي والا خبري ووارو دا یو صحابي وایي چې ما دا اراده و چې زلش کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ګیلا وکړه زړه ورته تسک پښتو چې وی چې خو زه ورته راتلنه دته خپله کورواله ډېره سخته غږېدله ادو ته خندل لکه د چې کو ته خندل کنه خو د خو ټیم نو ورکړای کور ته کنه وی چې ما ویل چې شا دغه څه خبر ده وی چې کورواله ژغې دا مېر ویدله ادواله خندا مېر ویدله اچي ورته اله چې تا ولا خبر ختم اصله بیا زه لاړ سم دا عمر فاروق صاحب تعالی رضی الله تعالی عنہ کورواله تا په خندا انداز چې کتا خبره ختم سلی بیا به زه لاړ سم حکنی ختم سلی بیا زو لانی تی بیا پورا نو سړای دې کیسه سی خوانه ته نه بونځي نو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې استه خبره ته غوږ نیسی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې شیطان دته په لارې چې مختنه ورجي نو اصول پسند خالی دی ته نه وای چې دای به سخت رویه شوري اصول پسند مطلب دا ده چې دای زګرام سنو وس زګرام یا دا څنګه چې جان پارا قانون نستا دا بل پارا قانون ده الله تعالی فرمایي دا اصل چې دا سده چې عام طور باندې موږ چې دا ماتل دا چې میوهدارې بوټي ته سړای لوټي ورولي چا تر نن پورې غزتا ډکیتا کی کرته لوټي نه دی ورويسته لا چایتا نو چې یې تر پورې کنه چې کمالات او مالک یې به خلق تر پسې راغیږي چې تاسو چې شاین تر چې به بچو کوم ځای اعتراض تر باندې کوي دا بعضی منافقین او صحاب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوروالو پسې چې خبره درواغ باندې جوړ کړي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوروالو صفائی الله تعالی په خپل بیان کړه اوس دین خو نور بل غټه خبره نشته الله تعالی فرمایي خو په دې چې ډېر زیات فائدې وي افایدې وسوایو ان الذين بشک هغه خلق جاءو چراتګه کړای وو بیل اف کې په بهتان سره په طوفان سره په غټو درواغو سره اسبت منکم آیو ټولای وو پتا سي چې لا تحسبوه مغنو تاسو دغه بهتان لرا شر لکم چې دا ډیر بد د تاسو دی پاره بل هو بلکې دا بهتان خیر لکم دا تاسو دی پاره بهتر ده چې چوک خبره تر پسې وکي نو دې چې کوم خیر ده یو خدا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوروالو براءت اعلان الله تعالی قران پاک شي وکړه اتر قیامت روزه پورې بدا اعلان کیږي بل خبر دادا چې الله تعالی احکامات نازل کړل
چې څوک درواغو باندې چا باندې الزام ولګوي نو کومې سزاګانې به وي. بل خبره دا ده چې چونکې په درواغو باندې بهتان لګولو نو تر قیامت ورځې پورې به دا خلک رسوایي چې چوره توبه نه کښلی. لکل امرئ هر سړي دپاره منهم تر دوینا مکتسب من الاسم هغه چې کوم د کسب کړی د له ګناه نه هغه ده. والذي هغه سړی تولا کبره چې هغه غټ بوج په سر اخستی ده منهم تر دوینا له عذاب عظیم دغه دپاره بیا لوی غټ عذاب ده. دلته تفسیر یو څو خبرې کړې دي. خبرې دا دي چې کله د یوې خبرې مکمل یقیني پته نه وي سړی دې شیر کوي نه. تفسیر صفا لیکلی دي چې پرینټ میډیا الکترونیک میډیا دور ده، یعنی اخبارو او د فیسبوک دور ده. اخبار خو هر چا وس چې نه ده، خو د فیسبوک هر چا وس چې ده. هر سونی خبر دا د سړی نه شیر کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو سړي درواغجنوالي پر خالی دا خبر کافی ده چې چشای اروي سیخه بل تکای. نو سړی د ګناهو والے خبره آکه د تصویر په شکل چي آکه د ویډیو په شکل چي دا د نشیر کوي. سړی ایوی خبره پته نسته ورته چې دا رښتیا دي که درواغ دي نه دی شیر کوي. بله ورځ چا ما ته مخته یوه خبر راله وایي چې اوله روزه په دغه تاریخ باندې ده او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا میسج چا مخته ولاږه شپې چې به دته خوشخبري میلاو سي. داسې میسجان دا ټول درواغ دي چې شلو الفاظو سره کیسه لیکلی دا به ضروری نه ده چې دا به حدیثي، ضروری نه ده چې دا به د حضرت علی رضی الله تعالی عنه والقولی. نو سړی د ډېر احتیاط باندې دا شای استعمالوي چې داسې نه وي چې تاله وجې نه یو بل سړی په دغه دوکې چې مبتلا سي. بله دا ده چې یوې خبرې یقیني پته نسته ده درته بیا په غږېږمه. الله تعالی قرآن پاک چې فرمایي صفا آیتونه دې په باره چې راغلي دي. بله خبر دا ده چې یوه غلطه پروپیګانډه مشهوره سي اتا ته یقیني پته ای چې دا کیسه خطا ده بیا غلی سي بیا ګناهګار نه. تا چې چوره وسته ایغه وره ووایه چې دا پروپیګانډه خطا ده. الله تعالی فرمایي لولا ولنا اذ سمعتموه چې کله تاسې واورېدله دغه خبر ظن المؤمنون والمؤمنات چې ګمان کړی ولله مؤمنانو سړو او مؤمناتو شجو بانفسهم په خپلو جانو باندې خیرن دې ښېګړې وقالو دا یې ویلي ویا هذا افک مبین دا صفا درواغ دی. داسې ولې نه ویله چونکې قرآن پاک تر قیامت ورځې پورې خلکو دپاره هدایت ذریعه ده. نو دی چې موږ تاسې ته دا نکته ده چې یقیني خبر درواغو والا مشهوره یي بیا خامخا رد کوي. که تاسې ته یادوي ما یوه مسله ته کړې وه، یوه ماینس چې د چا غیبت شوري ده نو ته به د غیبت اورېدلو نه ځان څرنګه بچ کوې؟ لا ورنه چیکسه الله چې د چا غیبت کېږي دغه والا یوه ښه خوبۍ ذکر کا. فرض کړئ غیبت په دې لوري باندې لګیا ده چې دا ډېر بخیل سړی ده. ته داسې ووایه که نه چې صحیح ده تاسې وایي چې بخیل ده خو ډېر امانتدار ده، ډېر د یوې کیسې سړی ده، خپلې لارې سړی ده. بیا ته د غیبت ګناه چې نه راځي داسې نه چې دې بچوره ګناهي چې یوه غلطي چا کړې نه وي اتې له جان نه مشهوره کې اپیلاوي کې والذي تولا کبره، یعنی چې دا کیسه ابتداءً ته شروع کېدې بچوره ګناهي.
الله تعالی فرمای بیا الله تعالی فرمای لولا جاءوا علیه باربعه شهداء ول دورا تګ نکاو په دغه خبره باندې چې چلور گواهان دې پیش سي حالانکه سورۃ النساء لو سورہ نور نمخش نازل سلای دا اب 15 نمبر آیات چې الله تعالی دا قانون بیان کړای دا چې دغه سي الزام چوک پچاو لګي چلور گواهان براري چلور گواهان ول نه پیش کول اته سي دا سي نو ته چې چلور گواهان پیش کو کنه چې خبر کو فاذ لم ياتوا بشهداء چې بیا کله دور راتګ نو کو په گواهانو باندې فاولائک بیا دغه خلق عند الله هم الكاذبون الله تعالی خو ته دا درواغزن خلق دي نو چې الله تعالی خو ته پولیس چې درواغزن سي ا درواغ په باره چې پیغمبر علی السلام چې فرمایلی دي چې مؤمن سړی او مؤمن زنانه هر شای به وکی خود درواغ بنوي ځکه چې درواغ دی ګناهو بیا جړ ده بیا به هر څه شای کوي سي نو چې الله تعالی خو ته درواغزن سي بیا به چوک رښتیا جن کوي بیا ته وګور الله تعالی فرمایي ولو لا فضل الله علیکم ورحمته موجه وایي خالی صحابه پر قرآن پاک نه در نازل کچیر نو فضل دی الله تعالی په تاسو باندې رحمت الله تعالی نو ولیا په دنیا او آخرت په دنیا چې په آخرت چې لمسکم نو رسیدلای به تاسو ته فی ما په باره ده خبره چې افزتم چې تاسو مشوره کړې و عذاب نظیم یو لوی عذاب که پیغمبر علیہ السلام دا دواګانې نه بیا کړي چې ما امت باندې د عام عذاب ناراضي قبل اصل نه ولله نو بیا نن یو مجنو په مزکه مخماته ځکه چې دای موږ وسیو عام ډیوټي جوړه سره ده خلکو په څیر غیدا کول دا ټول مسلې چیش نه جوړې دي دا دینه جوړې دي چې موږ خبره کنټرول چنه کوو بس چې کومه خبر په زړه راځي لا په ذهن راځي بغیر د تصدیق نه له خلې نرباسو پیغمبر علیہ السلام چې فرمایي الصمت النجا نجات دا خاموشي چې دا چې ته غلای سي چې ضرورت به د سړی شغيږي چې ضرورت نه بیا دې شغیدانه مسله جوړیږي استلقونه بالسنتکم هغه وخت چې تاسو را روله دغه خبر په خپل زبو باندې وتقولون اتاسي وایو بافواهکم په خپل خلو باندې ما هغه خبره ليس لكم به علم چې تاسو ته علم نسته موږ ډېر داسې خبرې کوو پلان کی خان ویلا ادا پلان کی خان تر اوسه لامیند نسه آلته خلق سره ژغېدل دغ سړی پته لا تر اوسه نه ولګېدل نو د عامو مسلمانانو زنانو سړو په باره چې خبرې کول خالی دای و فائدہ ده چې پیغمبر علیہ السلام دواله و جنازه بند کني عذاب به بیا موږ باندې راغلای و نو سړای دې اسه خامخا چا عیبونه نه لټای دا مسله زدا کوشا یقیني چې سړای دې چا عیبونه لټای ادا غیر ډیوټي دوا عذابونه به الله تعالی د سړی ته ورکی دوا یو دا چې دا سړی به هر وخت پریشانی ځکه چې د کار داسې ده چې پریشانی والده ادومه دا ده چې دوره به الله تعالی دایم مړ نه کړي چې دا بیماریګانې پکې پیدا کړي نه له مؤمن شعراونه له زنانه شعراو له صبر نه جان بچ کو یو صحابي دا رضی الله تعالی عنه یوه زنانه د مزکه داوا په وکړه غلطه چې ما نه مزکه نیولې ده بیا چې زنانه دا وتر باندې او کی زنانه وال کیس خو اسی زوره وری اچ به ور سره او کی زنانه سره چې چوره ژغېږي لمدکاږي غندکاږي وللې بده نو چونکه دای په حق باندې نو دوه خبره وته وکړلې چې الله پاک ته اخیر عمر چړاندا کا قبر دې په خپل کور چې صحابي فرمایي چې دا صحابي خو وفات سه
خو د زنانه په اخیر عمر چې ړنده سله بیا موږ ولیدله چې په خپل کور چې خپل کوي ته واچېدله دالې مو پسې ښخه کړه. که چا سیخه بدلت نه واخیستله دا زر برخې بهتره ده نه دا خبر که صبر یې ته وکړه. که صبر یې ته تم که بیا الله تعالی فرمایي ان الله مع الصابرین. الله تعالی فرمایي زه صابرینو سره یم. بیا چې د سره دی الله تعالی والملسی رحمان بابا چې وایي که زر لښکرې تر سره یک تنهای یعنی چې الله مدد نه ته سره کنه بیا کتا سره ډېرې لشکري بیا ګوشي نو د چا صبر نه ډېر جان بچ کو غلطي تر نه وسله معافي غواړه سیخ ورنه. وتحسبونه هینا الله تعالی دوته فرمایي مشته فرمایي چې تاسو دا خبره ډېره الکه ګڼله کنه اموشته دا وای چې تاسو ته دا خبر ډېره وړوکه ښکارېږي چې چا پسې وغږېږي د چا عیب معلوم کې چې دا الله تعالی فرمایي کنه که چیرې تاسو باندې الله تعالی فضل نه وي رحمت نه وي. دلته مفسرینو دا نکته بیان کړې ده چې کوم فضل دا دی الله تعالی ول وای دا فضل دا چې د خلکو ګناهونه پټ کړي دي چې یو ورتی غیرتمن سړی ګناه جوات سی بیا چې وای بیا خلکو مخ چې دای شوریدای سي لا بیا داسې یو نقصان دا وسی بل دا وسی چې بیا وکړه بیا سمیږي نه. وهو عند الله عظیم ادا خبر چې چا باندې مفتی الزام لګول الله تعالی خواته دا ډیره غټه خبر ده. ولولا اذ سمعتموه الله تعالی فرمایي چې ولې تاسو داسې نو ویلا چې کله مو د خبر واردله ما یکون لنا نسته د موږ د پاره ان نتکلم به هاذا چې موږ په دې خبرې وکړو داسې مو ولې نه ویلا. سبحانك پاکی د الله تعالی تعالی را هاذا بوتان عظیم دا خو صفا درواغ دي داسې ولې نه وایو تاسو چې بیا کیسه ور سره تم کې بیا ور سره تم کې بیا وګنټه په وژه نو داسې خبرونه خپل به پریشانې فرمایي کنه چې سړی د بل مسلمان باندې حسن ځوان کوي کدای ډیر په غلط کار لګي ته کیسه شید شلوري ته بونجوا خپل دماغ به سو کوي. نور الله تعالی د معاشري چې بچرنګ ټیم تیر نور خبرې به ان شاء الله بیا کو. الله تعالی د مشت توفیق راکړي د ترجمه کولو عمل کولو ټولو ته ټول بیماران